ابن سیرین د زمانه ډیر لوی معبر داسې غټ معبر د کتابونو ډیر مشهور دي پښتو فارسی عربي انګریزي هر ژبه ته ترجمه شوی تعبیر الرؤیا په نوم سره کتاب الاحلام د عربي نوم ده یو سړی ورته راغی وایي ابن سیرین ما خوب لیدی چې زه په خوب کې اذان کوم دور کې نو تعبیر دا د ته به حج ته ځې بل سړی ورته راغی وایي ابن سیرین ما خوب لیدلی چې زه په خوب کې اذان کوم د تعبیر ورکوي ته به په غلا نیول کېږي شاګردان یې پوښتنه وکړله وایي دا څنګه کیسه ده خوب یو د تعبیرونه دي جدا جدا ورته وایي اول کس چې راغلی ما د ده رنګ ته وکتل ډېر شریفه سړی معلومېده نو ما په قرآن کریم کې د 14 سپارې نه د تعبیر راویسته وأذن في الناس بالحج چې کله کعبة المشرفه مکمله شوله نو الله تعالی ابراهیم خلیل الله ته ویلې چې اوس د حج اعلان وکړه نو هلته لفظ اذان راغلی اذن چې اعلان وکړه ما له دې څخه استدلال وکړو چې دا سړی به حج کوي او دا د دوم کس چې خوب یې لیدلی و له رنګ نه ډېر قبیح و بد سړی ما ته ښکاره شو نو ما ویلې دا د حج قابل نه ده د یوسف علیه السلام واقع کې راځي فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون چې یو اعلان کوونکی اعلان وکړي چې قافلې والا په تاسو سیاست تاسو غله یاست نو دې غږ نه ما دا تعبیر راویست بل سړی ورته راغی ابن سیرین ما خوب لیده چې د ما په کور کې اور بلي ابن سیرین تعبیر ورکړي وایي هغه ځای راغوچ کا ویې ګوره ته خزانه ده څو وخته بعد بل سړی ورته راغی وایي ابن سیرینه ما خوب لیدلی چې ما په کور کې اور بلي دور تیرې د تا کور اور اخلي شاګردانو پوښتنه وکړه چې دا دې څنګه تعبیر ورکړ مخکې یو سړی تا ته راغلی و همدا خوب دی و تعبیر دې د خزانې ورکړ اوس بل سړی درته راغی تا ورته د کور د اور اخلي همداسې څوک کور اور اخیستی و چې دی ته ووته دور تیرې وایي هغه اول سړي چې کله خوب لیدلی و هغه موسم د یخ و په یخ کې اور په خوب کې نعمت وي سړی ځان ورته تودوي اور ځان ته راکشي پسې ګرځي او دا بل سړی په ګرمي کې اور لیدلی په ګرمي کې اور نعمت نه ځکه ما د اور تعبیر وکړ نو ابن سیرین دومره غټ معبر د ده په کتاب الاحلام کې بل خوب هم ذکر کړی یوه ښځه ورته راغله وایي ما دا خوب لیدلی د ډېر وژړل تعبیر یې همدا و چې زه به مرم وایي په هغه هفته کې دی وفات شو نو ابن سیرین ته قاصد راغی چې دغسې یو چا خوب لیدلی دور ته یې وایي چې هر چا دا خوب لیدلی دی به د پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا علم حاصل کی او د دنیا څلورو کنجونو ته به یې ورسي نن سبا موږ دا تعبیر په خپلو سترګو وینو ټوله دنیا ته فتح حنفي رسېدلې ده الحمدلله ټوله دنیا